زړه د سنگ مرمر زړه د سنگ مرمر जी दाजी। हाँ, राशा लग उगी में उजोरा। ستا د لاسونو زور حل وی چې ته خوشاله نه یې. تاسو په سوچ فیصله کړی داجی. کله چې د بل چا یوې تور سرې او عزت سرتور سر ستا وړاندې ناسته یو جاړي، کم بې غیرته ته به د سوچ کولو موقع میلاویږي. نو تاسو بې د سوچ او فکر هغه معاف که؟ زما د سترګو د وړاندې د بانو سرتوره سر مې مخکې کېده. زړه راته ووی ګلستان خان که د دې په ځای ستا خپله لور وې او د چا بل چا مخې ته ناسته وې او جړلی، نو څه به و؟ نو بدل به ناخلو اوس؟ یو سړی د خپل ځان بچ کولو دپاره مخکې جرګه راپسې رالیږي، خپله زنانه راپسې رالیږي. داسې د کمزور سړي نه چې بدل واخلې نو څه به کړې؟ داجی هغه کمزور نه بې غیرته دی. تور سر یې راولېږله ځان یې بچ کړ. خپل ځان نه بچ کوي، نور ځان په عذاب کې اچوي. زه پوه نه شم. که چېرې هغه ووجلی شي نو د هغه به ځان خلاص شي. اوس تر څو چې هغه ژوندی وي نو پېښمانه به وي چې د هغه ژوند د یو زنانه د ژړا صدقه ده او وړاندې تر 7 نسلو پورې به د هغه په مړو باندې توکلی کېږي چې هغه د مرګ په بدل کې خپله خور یې په سوره کې ورکړه او ځان یې بچ کو. موږ به د هغه په خور څه کوو داجي؟ هغه به د خپل کور عزت جوړ کو او سیف الرحمن به بې عزته کو. نور به څه کوو؟ بې عزته؟ زما د دې فیصلې نه به په ټوله سیمه کې مشهور شي چې ګلستان خان او د هغه زوی کور ته راغلی د تور سرې د عزت بدل د هغه څونه په شا شو او سیف الرحمن خپل ځان د خور په قربانۍ باندې بچ کو. د دې نه غټه بې عزتي به نور رسوي. بې عزتي؟ خو داجي ما د ګوهر د بدل اغوستو قسم خوړلی دی او ما د سیف الرحمن د معاف کولو لوس کړی دی. اوس ته خپل قسم پوره کا او زه خپل لوس. ستاسو لوس ضروري دی. شپېتو غریبانانو باندې به روټۍ وخورې او د خپل قسم کفاره به ادا کړي. الله قسم ماتولو والا خو بخلی شي، خو لوز ماتولو والا نه دنیا معاف کوي او نه الله. زه نه غواړم چې خلک دا ووایي چې ګلستان خان بې غیرته وخته. لورې ورته ووي او د سیف الرحمن ښځې له دوکه ورکړه. बरू काका
ما چې کور ته پریږدي د هغې نه پس سیده ښار ته لاړ شه او سیف الرحمن واپس راولته. ولې بیبي جی خیریت خدای کنه؟ او ټول خیریت دی. ګلستان خان د خپل زوی ګوهر وینه معاف کړله سیف الرحمن ته. ښه دا خو بیبي جی ډېره د خوشحالۍ خبره ده. مبارک شه ستاسو، ډېر ډېر مبارک شه. ستاسو دې مبارک شي. سید عالمه جی خان هغه د ګوهر سکوټر کوم دی؟ هغه ورن خان بوتلې ده. چرته تللی؟ ما ته پته نشته. لالا په خدای مې دې قسم چې ودې راولم. تا خو هم زما وینه اوچه کړې ده چې ته مې منې کړې چې بانډا کمر ته مزه نو ته ولې تللی وې؟ لالا زمونږ ورور وجلی شوی دی. زمونږ خو دا حق شته که نه چې رښتیا معلوم کو. هلته په تلو کم حق درته ملاو شو؟ زه سیف الرحمن سره ملاېدو راته یم. ملاو شوې؟ نه هغه په کلي کې نشته. دا خبره ماته په حجره کې په ناسته ملاو شوې ده. هغه یارندو کې وتښتېد. د دښمن علاقې ته د تلو څه ضرورت و؟ خو لالا هلته خو ماته څوک دښمن ښکاره نه شو. خو دښمن ښکاري نه، لټونې کولی. زه هلته دښمن لټولو له نه رښتیا لټولو له تلم. د رښتیاو او د دروغو هیڅ فایده نشته. هله څه چلو شو لالا؟ هغه چې نه دي کېدل پکار. دا چې هغه سیف الرحمن معاف کړی دی. زه ستاسو یو ضروري خبره کول غواړم. ستا د فضول خبرو په ځای زما د خپل رور دپاره قرآن شریف ویل ډېر ضروري دی. مالا هم ستا د رور او د پلوشې باره کې خبره کول دی. کومه خبره؟ دا چې ستا سره دا خبر لا نه ده کړې او کېدی هم شي چې ونه کړې، خو صفي الله سره مشوره کړې ده. څنګه مشوره؟ دا چې د صفي الله او د پلوشې واده کول غواړي او زما هم دغه رضا ده چې پلوشه د خپلو کور ته لاړه شي او د سکون ژوند تېروي، د ګلستان خانین کور جوړه شي او په عزت راج کوي. زه تا ته لاسونه جوړه کوم، خدای د پاره د دې رشتې مخالفت ونه کړې. ګوره دومره مودې پس زما او د پلوشې په ژوند کې خوشحالي را روانه ده. ته پرېږده چې راشي. د داجي مازغه خو نه دي خراب شوي. صفي الله کور ودانه خو ناسته ده. زمونږ په دین کې د څلورو ودونو اجازت دی، خو د هغوی ترمنځ انصاف کول هم ضروري ده او زما یقین دی صفي الله به د ګلالۍ او د پلوشه ترمنځ به ضرور انصاف کوي. دا انصاف خو به زما په ژوندانه ونه شي. دا خبره ما دې دپاره نه ده کړې چې ته یو دم زما خوشحالۍ بربادولو دپاره تیاره شي. ته آخر غواړې څه؟ زما خوشحالۍ تا نه لیدلی کېږي؟ ولې زما د خوشحالېدو څه حق نشته دی؟ لا تر اوسه زما د رور د قبر خاوره نه ده اوچه شوې او په تا بیا خوشحالي راغله.
په دې کور کې زما مړی پوره دی. دا مړی په ناوې جوړولو زه د خپل ورور ژوند نشم بربادولی. دا ټول څه دي لالا؟ دا د چا خبرې کیږي؟ ستا او د صفی الله واده. زما صفی الله لالا سره می واده کیږي؟ کېدو خو اوس نشي کېدی. ستا پرونداري مې پېټرول دوړوله ومې لېږله. اوس په د ګلستان خان په کور کې داسې چاودنې چې دې ځای پورې په یواز راځي. زما د خور واده خپل د واده کړي زوی سره کول غوښته ګلستان خان. خو ته فکر مه کوه، ستا واده به هلته کېږي چې کم ځای زه غواړم. او که زه یې چېرته غواړم نو هغه به راولم ستا خپو کې به وغورځوم زه. ووایه څوک دی هغه؟ د ګوهر د تلو سره د داجي مازغه هم خراب شوي دي. لیونی شوی دی څه؟ په کلاره خبره کوه ته. که هغه لیونی دی نو ته د هغه لیونۍ لورې. اوس د یو ورور غم لا تازه دی او د دویم ورور غم راکولو خبره کیږي. ته خو هغه نه پوهه کې. تا پوهولی شم؟ هغه به څنګه پوهوم؟ که د صفی الله واده کوې نو په کلي کې جنکۍ مړې شولې څه؟ د تورا خور دې کور ته د راوستلو څه ضرورت دی؟ ولې ګلالې؟ او جی ټیک وې ته. که ته سمه وایې نو دا ورځ به مونږ نه لیده. څه بیماري ده پته؟ ولې نه ښه کېږي؟ د صفی الله دویم واده په خوشحالۍ کې کېدای شي چې ښه شمه زه. داجي ما اورېدلي دي چې ته د صفی الله واده د پلوشۍ سره کول غواړې. زه ځکه ستا غوندې ښځو سره خبرې نه کومه. تاسو د وزر نه مرغۍ او د سړي نه ځناور جوړ کړئ. که د هغه تور ځناور خور دې کور ته راغله که نه داجي نو زه به ځان مړ کړم. مړ که نو خپل ځان سره سره زه دې بې عزته کړم که نه؟ هغه به دا ګڼي چې ما ته ویلي دي. زه درته ویمه مورې، که پلوشه دې کور ته راله نو زه به ځان ووژنم. څه مصیبت دی؟ کم یو ته چې ګوره د وژلو او د مړه کېدو خبره کوي. د ګوهر بدل مو اخیستی نه دی او توره د خور دې کور ته د راویستو خبرې کیږي. د ګوهر وینه معاف کړې ده ستاسو داجي. څه؟ د سیف الرحمن ښځه ترې راوسوس د دې ځای نه. هغوی هغې ته لور وویل او دا لوز یې ورسره وکړو چې سیف الرحمن به موږ نه وجنو. زما سره یو لار ده چې په کومه به د داجي لوزم پوره شي او زمون قسم هم. ووایه زړه د څنګه مرمر، زړه د څنګه مرمر، زړه د څنګه مرمر، زړه د څنګه مرمر. سیف الرحمن خو زما د سوچ نه هم زیات بې غیرته وختو. تور سر یې ولېږله، خپل ځان یې بچ کړو. زه خو داجي باندې حیران یم چې هغه څنګه ومنله. اوس څه کېدای شي؟ هغه مشر دی، کومه فیصله چې وکړي هغه به منو مونږ. نو داسې معلومیږي داجي فیصلې نه خوشحاله نه یې ته. خوشحاله نه یم خو مجبوره یم.
داجی لوس کړی دی. داجی لوس کړی دی نو موږ هم قسم خوړلی و د ګوهر بدل باخلو زموږ د قسم به څه کېږي. د شلو په ځای سلو غریبانو باندې روټۍ وخوروئ. د ګوهر وینه دومره ارزانه نه ده چې بیا سل غریبان په هغې کې ډوب ګرځي. لکه چې یېرېدلی نه بیا هېڅ خبره نه ده. زه به پخپله د ګوهر بدل واخلم. زه یېرېدلی نه یم. داجي د لوس په وجه غلی یم زه. خو زما هم زړه غواړي چې کوم بېدردی باندې هغه زما ورور وجلی دی هغه له هم دردېدلی مرګ ورکړم. خو اوس هېڅ نشي کېدی. زما سره یو لار ده چې په کومه به د داجي لوز هم پوره شي او زموږ قسم هم. ووایه. د جرګې په فیصلې کې به قرآن ضامن وي چې ګلستان خان یو د پلار په حیثیت چې د ګوهر وینه یې د سیف الرحمان د خور په بدل کې وبخله. اوس په ګلستان خان هیڅ بدل نه اخلي. دا روایت ته هم داسې به کېږي. ګلستان خان بدل نشي اغستی خو د هغه زوی یا ورور خو اغستی شي. نشي اغستی څه؟ زه پوهه نه شوم. پوهه کوم دی ته او زه په فیصلې کې نه کینو او چې کم سړی فیصلې کې نه کیني هغه د خپلې مرضۍ مالک وي. په قرآن باندې به لاس دا جیږدي موږ نه. داسې به د خدای عذاب نه هم بچ شو او په صحیح موقع باندې به انتقام هم واخلو. توره خانه دې خبرې ته خو مې فکر هم نه و. دومره ناوخته پورې وي خیروندار. خیر خو دی؟ او خیر خیریت دی. سیف الرحمان راضي که نه نو د هغه دپاره انتظار کوم. ښه د لالا په راتلو خو دومره نه خوشحالېږې ته؟ نن څه خاص خبره ده؟ ته سهار نه ډېره خوشحاله ښکارې. خاص خبره ده نن. ښه ځه ته دننه لاړه شه. هغه چې تا ویني نو غوسه به شي. السلام علیکم. برو کاکا چې سوي هغه رښتیا دي څه؟ یو ټکی رښتیا دي. ګلستان خان ته معاف کړلې. معاف یې کړمه؟ ها څنګه؟ زه تللی وم ورپسې او ما اورېدلی و. څه چل شوي هلته؟ څه به کېدل؟ ما هغه ته د قرآن واسطه ورکړه او هغه د ګوهر مرګ تا ته معاف کړلو. دومره په اسانه ما ته خو ښکاري چې هغه ته د خپل د زوی د حرکتونو پته وه. هغه څنګه پلار دی چې د خپل د اولاد د کارونو نه خبر نه وي؟ کیدای شي هغه به پوهېدو که خبره مخکې لاړه نو د هغه د زوی مړی به په عذاب شي ځکه یې ته معاف کړلې. اندازې ملک اوس صحیح خبره وکړه ماته. ګلستان خان یو سودخور سړی دی. د زوی مړی به په مفت کې نه راکوي. څه به یې غوښتي د هغه؟ هغه خو خرڅېدو ته تیار نه و خو ما داسې بیه ولګوله چې هغه انکار نشو کولی. کومه یوه بیه؟ شیری. شیری؟ دا څه وکړو تا؟ څه مې چې کړي دي ښه مې کړي دي. ستا جرګې خو هېڅ فیصله ونه کړله. زه یوازې ښځه هلته تلې وم او ټوله کشاله مې هواره کړه.
دا غد زوی په بدل کې به مونږ خپل جینې ورکو. لیونی شوی خو نه ته ګلستان خان به زما د خور سره واده کوي. لاحول ولا ګلستان په ولې واده کوي زموږ د شيري سره؟ داغه کشرې زوی شته کنه. کوم یو زوی؟ اورم کستا داجی هم د سیف الرحمن خزه په دیکو د کور نه بهر کړي وي نو په ګلستان خان او په فرعون کې به سفر پاتې شوی وي. خدای ته دومره غرور خوښ نه دی زویا چې څوک ستا مخامخ په ځمکه کینی او بخښنه وغواړي او تو هغه په دیکو خپل د کور نه بهر وباسي. کو د دې رشتې په وجه دا وینه تو یول ختمې دی شنو بیا سم ده خو موري سیف الرحمن له سزا ورکول غواړي. هغه بدبخت خو دومره لویه سزا ملاویږي. هغه خپل خور په خپل راکړي. یو سړی د پاره بدینه لویه سزا سبوي. د زرونو کلونو نه دا زنانه په داسې جګړو کې استعمالېږي او نن هم داسې کېږي. تش په جګړو کې زنانه خو هر ځای کې قربانيږي. قرباني خو د زنانو د خوښې لوبه ده. ما خپل سلمې زوی قربان کو. بانو خپل د پلار په خوښې قربان شو او د تورا ناوی جوړه شو. ګلالۍ د صفی الله په خوشحالۍ قربانيږي او اوس به د سیف الرحمن خور خپل پرور قربانيږي. د قربانۍ دا درد چې موږ بدبخت زنانو ته کم خوند راکوي ته اندازه نشي کولی. ګلالۍ ورندار ولې قربانېږي؟ ناجوړه ده کنه غریبه مور نشي جوړېدی. هغه ځکه ستا د اجي د صفي الله دویم واده کولو فیصله کړې ده. دا د کم ځای هوښیارتوب دی مورې. د دې نه سربیره چې د هغې علاج وکړي د هغې په سر باندې بنه راولي ودرېږي. که د هغې اولاد ونه شو نو بیا درېمه څلورمه دا ته وې مورې دا ظلم دی. ظلم نه دی دا د خدای حکم دی. بس زه تا ته څه ووایم مورې؟ اسمه وایه ته بس تو ما سره دا لوظ وکړه چې د واده نه پس زر ته زره به ته خپله ښځه دلته نه بوځي. هغه به دلته اوسېږي نو موږ ته به بار بار دا خیال راځي چې هغې زموږ ګوهر وجلی دی. بیا به موږ هغې سره د سپي نه هم بد سلوک کوو. د هغې غریبې نه د هغې د رور د ظلم بدل به اخلو. که د دې واده نه انکار وکړم زه نو د انکار څه وجه؟ زه اوس پړهایي کوم غواړم چې اول پړهایي پوره کړم د هغې نه پس به بیا واده وکړم. اوس واده کول نه غواړي یا د کلي جنۍ سره واده نه کول غواړي؟ په تاوان کې راغلي جنۍ سره واده نه کوم زه. ستا داجي خو بچري هم نه مني. هغه خو ستاسو د دواړو وروڼو د واده فیصله کړې ده. ستا واده د سیف الرحمن خور سره او د صفی الله واده د تور خان د خور سره. څه؟ لالا او د پلوشه واده؟ ستا په شان بانو هم نن خبر شوه. ډېرې چغې والې خو د هغې په چغو به څه کېږي؟ ګلستان خان چېرته زما چغې نه دی اورېدلې نو د هغې په چغو به څه وشي؟
بس ته خپل ښځې سره ښار ته لاړ شه. کني بانو بس تا د ښځې او د پلوشي ژوند تباه کي. ورته پر راتلو درته اجازه ملاو شو یا په پټه راغلی یې؟ اوس په پټه غلی راتلو هیڅ ضرورت نشته. اوس چې سکیږي ټولو په مخ کې بکیږي. داسې څه کېدو ولدي؟ زما واده. ها چا سره؟ اورنګ سره. چوپ غلی خبرې کوه څوک به ووري. زه رښتیا وایم. ګلستان خان سیف الرحمن لالا معاف کړلو. ګلستان خان چې سم وای په غلې اوره بس ډیر د سوال جواب کولو ضرورت نشته ده. سچ هم وای غلې ومنه. ستا سره څوک زی؟ یوازې زما اوس د ځان سره فوج بوزم څه لیونی شوې څه؟ هم تا خو راته ویلي وو چې هغه رابللی یم زه. او رابللی خو یې خو هلته یوازې مزه ته 4-5 مشران هم د ځان سره بوزه. کچرې مخکې ګلستان خان د خپلې خبرې نه منکر هم شولو نو د هغوی ګواهي به هغه دې کار ته نه پرېږدي. ته د هغوی سره د شیري د واده لوس کړی دی که نور څه هم؟ نه به 1 روپۍ ورکې ته او نه 1 انچ ځمکه. موږ صرف د شیري رشته ورکوو هغوی ته. د قتلونو په فیصلو کې جوړه شوې ناوې ته هلته په سپک نظر ګوري. تا ورندار ته خپل د ژوند دومره لوی فیصلې کولو واک ولې ورکړې؟ زه خو خبروم نشوم. ورندار خپل هلته لاړه او زما رشتې په بدلې لالاله معافي راوړه. هسې خپلو کیو ورندار زما د دښمنۍ په لړ کې ماله ګټه راکوي. ګټه نه تاوان یې درکړې. ته هلته انګور نه د ګوهر د قاتل د خور په شکل کې ځي. او رنګ داسې نه دی. ها چې څومره مینه او عزت راکوي ها یوازې زه پیژنم. ته د خوبونو د دنیا نه بهر روزه شیري. اوس نشم راوته. اوس زما واده کیدونکې دی. ته په دې خبرو باندې ما یری. یروم دینا تا په حکم چې د وست دومره هیلې مساته ته که چرته سبا په کور کې هغه ستا ټول ارمانونه ووژني چې تا ته زیات تکلیف نه وي. هغه کور سره او د هغه کور خلکو سره زما څه کار؟ زما واده خو به اورنګ سره وي. د خدای مجیبه لوبه ده. هغه څنګه خلک رایوځې کوي پته نشته د کله نه خدای زما دا رشته د اورنګ سره جوړه کړې وه. د حیرانتیا خبره ده ما خو چېرته سوچ هم نو کړی چې زما واده به د اورنګ سره کیږي. ستا واده هغه سره نه کیږي. په سوره کې د ګلستان خان انګور جوړېږي روانې ته. د ګلستان خان انګور نه د اورنګ ښځه. زما د زوی د مخ د ورانولو څه ضرورت و؟ دې خوا وګوره. زړه د سنګې مرمر، زړه د سنګې مرمر، زړه د سنګې مرمر، زړه د سنګې مرمر. شیرین ښکارم درته زما ضرور دومره خاطر ولې کوې ته؟ ولې چې دا ستا رور دی
ګوره کستا پزړه کې څه اخوا دیخوا خبرې وي نو وی باسه په دې کور کې یو رشته پوره ده زه پکې ګیره شم خپل رور پکې نه ګیرو مزه ستا داجی خو بچری هم نه مني هغه خو ستاسو د دوانو رونو د واده فیصله کړې ده ستا واده د سیف الرحمن خور سره او د صفی الله واده د تورخان د خور سره پرېږده ګنې چغه واما وا کنه چغې قسم دی وهمه دغه غواړم چغه وا څوک راوغواړه کنه خپل مرستله مورې تاجي ته دې آواز کا اورنګ راغلم مورې روټۍ به کور کې خورې او څه به خورې څه چې پخ شوي به یې خورم چرګ پوخ کمه زه چې څه دې خوښي که زما دې دومره پروا وانه د دویم واده کولو نه مخکې زما خوښه به دې هم معلومه کړې وه داسې خو څوک د ځناور سره هم نه کوي کومه چې تا د خپلې بیمارې ښځې سره وکړه تا ته چا دا خبره کړې هغه پرېږده قسم مې دې په خدای که ته ناجوړه وې نو ما به ستا خدمت کو د بل سړي سره د واده خوبونه به مې نه لیدل دا خوب ما نه دی لیدلی چا چې هم لیدلی دی تا منې کولی نه شو څه زه داجي څنګه منې کړم څنګه به چې دې زه منې کولم زه ویم چې زما سره روټۍ وخوره ته وې چې نه چې کله زه ویم چې کور ته زر راشه نو ته به وې نه زه ویم چې زما علاج وکړه نو بیا هم ستا نه ښه نن به راشم زر د دې هیڅ ضرورت نشته بس هغې نوي دپاره کور ته زر راځه زه خو بیماره لاچاره د چا سره چې د ځناورو نه هم بدتره سلوک کیږي سبحان الله سبحان الله د عاشقانو جوړه د کور په ور کې ولاړه په غیرتي کوي زه ځمه ګلالی بیبي تا خو ویل چې بیماره یم زه د بیمارو ښځو دا حرکتونه وي خدای خبر دا چې لا تروغه وې نو په کور کې به دې څه اور لګولی و د سترګو نه مې اور نه اوښکې بهیږي ستا په شان ښځې هم په داسې اوښکو اور لګوي خبردار که تاسو دواړو په رڼا ورځ بیا داسې بېغیرتي وکړه که مخ دې توروي که نه نو ورشه په خپله کمره کې یې تور کا
الحمدلله زما کور والا سپین دی تور نه او هغه سره زما مخ نه تورېږي خورجي چې کله د هغه تور خور ستا د خاوند ښځه شي که نه بیا به درنه پوښتنه کوم لرې شه تاسو د سیف الرحمن د کور ودانې خبر همداسې منلې وه که نه داجي نو زما خبره به هم منې که د تورا خور دې کور ته راغله که نه نو زه به خپل ځان مړ کړم د صفی الله مورې د صفی الله مورې جی پوهه کده نه په خپله خوشحاله ده نه بل څوک خوشحاله ده پریدي ستا د خوشحالۍ دپاره ما د هغه تور سره خپل ټول ژوند برباد کړلو تاجي خو اوس به زه د خپل رور ژوند بربادېدو ته نه پرېږدمه ته به یو ورځ زموږ د ټولو ژوند بربادې داجی بانډه کون نه جرګه راغلی سیف الرحمن راغلی دی ورسره جی هغه هم راغلی دی راویلېږه په ما پسې پاتې په ټولو چې اوس کوه جی صفی الله کم ځای دی پته نشته ته الله شکر دی چې ما ته مخکې پته ولګېده چې جرګه کلي ته راغله نو هغه بې غیرتو سره به په ناسته د روغې خبره کوله زه خو وایم چې موقع ډېره ښه ده د سیف الرحمن به موږ نن ښکار وکړو دومره تادي څه ده د اورنګ واده خو شي که نه د هغه خور چې زموږ کور ته راشي نو بیا به ګورو سمه ده د داجي لوز به مو پالو مونږ وګوره زما اړخ زه تپوس کوم ستانه زما د زوی د مخ د ورانولو څه ضرورت و دې خوا وګوره لاندې ستا مور ناسته ده چې بیا بیا سر ټیټېده وګوره زما اړخ ته